واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. دا سورہ نساء آیات نمبر 36 پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 آیات کریمہ کی مقصدی مسئلہ ذکر کړي. مخکې مسائل ذکر شو په باره د زوجینو کې ښځه او خاوند د ښځې او خاوند باره د هغې متعلق څه مسائل ذکر شو. نن پروا چې خیال کوئ تاسو د مسایلو کې دننه شوي او ګرې دې مسایلو اول بنیاد چې دی هغه سم کېښودل پکار دي. چې کله بنیاد برابر وي بیا ژوند ښایسته تېرېږي. بنیادي مسله بنیادي کار دا دی چې ستاسو به عقیده د الله د الوهیت او دې نه تعبیر کوي مسله توحید باندې او دا د تفصیلي او ښایسته مسله ده. د سکول کتابونو کې راځي وایي عقیده باندې تاسو نه ولیکئ چې کوم عقیده توحید تفصیلي نه دې آیات کریمه کې فرمایي چې دا مسائل دي خو لیکن چې کله جانبینو عقیده د توحید د هغې ژوند ښایسته تېرېږي او دا هر مسلمان دپاره دا پکار ده چې د هغه سوچ فکر تصور دی چې هر څه الله کوي هر آن هره ګړی کې مخلوق هیڅ نشي کولی که کوي نه د اسبابو تحت د لاندې کوي. آیات کریمه کې 10 مسئلې ذکر کوي. 10 څه اوامر دي څه نواهي دي. نواهي مخکې آیات کریمه کې ذکر شو لیکن تقریبا ټول اوامر دي او نواهي هم پکې شته بالکل. واعبدوا الله ولا تشركوا واعبدوا الله امر دي لا تشركوا نهي ده. دې آیات کریمه کې 10 احکامات ذکر کوي په زمره د امر او د نهي کې. واعبدوا الله تاسو بندگی د الله جل جلاله کوي. واعبدوا الله تفسیر ابن عباس وی تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس كل عبادة في القرآن فهو بمعنى التوحيد. واعبدوا الله تاسو الله یو غنئ ادا سمانه ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. واعبدوا الله تاسو الله یو غنئ او جګړه په دې مسله باندې و مشرکین کافران غي الله منو او د الله پیغمبر منو لیکن هغه وی پیغمبر علیہ السلام ته چې ته ټیک خپل الہ ته आवाज کوي کې زموږ د تر سره आवाज کوه یا که زموږ ته आवाज نه کنه کم از کم بده به نه وي. پیغمبر علیہ السلام دا سره شو بنیادی خبره خدا چې د تاسو دې بس کومه دا د دې نه خلق منا کوم د دې زبردست طرف کو او الله دا پر خلق را بل وای دا څه نشو وکړي. واعبدوا الله الله یو غنئ ټول ته اعلان بر سره عام اعلان دی الله یو غنئ ارس الله کوي مخلوق هیڅ نشي کولی ارس الله کوي. پدې کې جګړه وا بلال وی احد اور ناشنا ټکی احد بلال سوی احد واحد نه وي د واحد معنی سره یو او د احد معنی سره یو هغه واحد نه وي احد. دې قیمتي فلسفه ده ورپسې ځه انسین او احد پسې نشته د انسین نشته نه بلال احد داسې ذات دی چې بس څوک مر رسول الله نه راځي لکه ډېره قیمتي خبره کوله نه الله جل جلاله احد دی. قل هو الله احد قل هو الله دسنه چې قل هو الله واحد دې کنه قل هو الله احد دا خسته مسله ده او چې کوم انسان په دې مسله پوه شوی دی او د ذهن تصور سوچ ته پوره شوی ده دا انسان د الله ډېر زیات وخت دی
دا د الله خوښ دی انسان چې کوم انسان هغه په دې مسله پوه دی وعبد الله الله یو وګڼئ دا وعبد دا جمع ده ښه صیغه د امر ده او دا اعبد نه وي اعبد یو دپاره راځي اعبدا دو دپاره اعبدو ډېرو دپاره نو ټولو ته وایي ای خلکو ټول راجمع شئ او ووایه چې الهه څو دي هغه یو اله دی بل اله نشته دی بس دا په یو اله دی نور نشته دی و ټول راجمع شئ په شریک آواز ولګوئ چې لفظ الله جل جلاله الهه څو دي بس یو الله دی اعبد الله وعبد الله تاسو الله یو وګڼئ ولا تشرکو به شیئا ولا تشرکو تاسو شریکان مه جوړوئ به الله جل جلاله سره شیئا ذره برا کک الله سره به شریک نه جوړوئ ادا بنیادی مسله ده بس الله یو دی سره حصدار برخدار نشته نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په تقدس صفاتو کې یو دی یو به بس خبره ختمه کسان راغلي و پیغمبر علیه السلام ته ویل چې صف لنا ربک د خپل پیغمبر شجر نصب راته بیان کا د خپل الله سره ته بیان کا شجر نصب راته بیان نبی علیه السلام ته یهود راغلي صف لنا ربک د خپل رب سره ته بیان کا شجر نصب پیغمبر علیه السلام قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد داسې رب دی یکتا دی بې نیازه دی نه بچي شته نه د چا نه پیدا دی نه که څوک پیدا دی نه مور شته نه پلار شته دی نه بره شته نه اعلان شته ماشاءالله او دغه دا څه کوي دا خو نشته مقابله کې به څوک برابر نشته ولم یکن له کفوا احد اخره کې بیا وایي احد اخره کې بیا څه وایي احد دا څوک نشي چې هغه سره برابر داسې ذات الله په دې ذات خوشحالي په دې مسله باندې نه مشرکین چې هغه تباه شو هغې الله منو پیغمبر یې منه لیکن دا یو کار یې کوه چې څه الله کوي وایي زمونږ دا تراشلي شوي بوتان او زمونږ چې دا کوم ځانه جوړ کړي دي دا کاڼي ګټې دا قبرونه مزارونه وایي دا هم دا کوي او وایي الله هم کوي نو وایي مونږ دې ته اواز کوو تاسو الله ته اواز کوئ خیر دی که نه پیغمبر علیه السلام وایي خیر نه دی شر دی ورته زما دا خبره ټیک ده ستاسو دا څه ده غلطه ده هغې ورته ته دروغجن یې وایي راته وایه که نه چې دروغجن ستاسو په خبره زه نه دروغجن کېږم وایي لیوني وایي تاسو وایه که نه چې زه لیونی زه خو زه چې د چا لپاره لګېږم نو بس زما فرق نه وایي لیوني وایي تاسو راته وایه سوره قلم پې ګواه دی وایي دروغجن یې وایي تاسو وایه اخره که ټولو ومنله چې یاره مونږ لیوني او دا شخصیت چې دا ټیک ټولو ومنله خپل یې ومنله او برسر عام جهرن اوازونه کړل چې والله چې دا شخصیت چې دی دا بس اوس ټیپ تیر دی ټیپ تیر دا قیمتي مسله په دې الله سخت خوشحالېږي او شرک باندې الله سخت خفه کېږي الله دې موږ د شرک د بوی نه وساتي شرک دا غټه مسله ده دې خپل اقسام دي دوه قسمونه دي بیا څلور قسمونه دي ورپسې بیا تفصیلي مسله ده انشاءالله ځکه چې د څټۍ مونو که دوره چېرته دې مسجد کې ټوره کړه که نه دوره تفسیر دعا کوي نه هغې کې به دا ټولې خبرې بیا انشاءالله مونږ حل کړو دا تفسیر ډېر خوند کوي کوشش وکړو انشاءالله چې کال لګې تېرې شروع کړو روان صحیح ده انشاءالله ډېره پیدا کوشش کوي ولا تشرکو به شیئا ولا تشرکو تاسو حصداران مه ګڼئ مه جوړوئ برخداران مه جوړوئ به د الله جل جلاله سره شیئا ذره برا هېڅوک سره برابر نشته الله یې صحیح دی که زمونږ طبیعي حضرات ملګري هم وایي د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین زمونږ او ستاسو په زړونو کې راشي ولا تشرکو به شیئا دا بنیادي همدغه مسله ده ښایسته مسله ده ولا تشرکو به شیئا الله سره حصدار برخدار مه جوړوئ څه دور څه وخت مخکې د خلکو دا عقیدې په دې دنیا کې په دې معاشره کې چې دغه شانتې بیبي ساده چې دا بچي ورکوي زامن ورکوي لوریانې ورکوي او دا د بعضو ذمه وار دی مثاته کې یو بابا دی د هغه غټه مبارک یو شیخجي بابا هم د په دې یو بل دی میرامان نیکه دا ډېر لوی خلک تېر شوی دی که شیخجي بابا ډېر لوی سړی تېر شوی که دا نور دي دا ډېر لوی خلک تېر شوي که دلته یا سمت قلعه کې جی شیخ احمد بابا جی دا ډېر لوی خلک تېر شوي دي
ډېر قیمتي خلک تېر شوي دي، ډېر لوی خلک تېر شوي دي. دا دومره قیمتي دي چې هغې د خپو خور زموږ سترګو رانجي دي. که موږ رانجه یاد کړو نو لکه بېدبي راځي. دومره قیمتي خلک تېر شوي دي. خو زموږ د خلکو ډېر غلط کار و. هغې داسې نه دي ویلي، هغې داسې نه دي ویلي، دې خلکو داسې نه دي ویلي. عبدالقادر جیلاني بابا وایي په دا خلک څه په شرکیات کفریات کې پراته دي، او زموږ چې کله په دې خلکو راټیټه شي عبدالقادر جیلاني به راورسېږي. هغه خپل کتابونه په دې باندې وایي دا خلک په کوم طرف روان دي، په خپله غلي کي، او زموږ دا خلک وایي راورسېږي، را مدد شي. ما نیولې لمه ستا ده، پتا به شي، په خدای به شي. او د 80 کالو چې کومه بېړه ډوبه شوې ده هغې را پیدا کړه، او وایي داسې چله شوی وایي یو پیره وایي چې دی نه وایي یو بوډۍ راله عبدالقادر جیلاني بابا ته یې ویل چې خبرې، هغه ورته ویل چې نه بوډۍ څه دي چې دا شانتې جلیل علیه السلام راغلی زما د زوی روح واغېست او روان دی چې کوم ځای کې دی چې بس ووته نو. وایي چې کله عبدالقادر جیلاني بابا داسې بر وکتل بس وایي ورپسې وارخطا شو. وایي اووم اسمان کې را لاندې کړو، د هغه ځای سره د روحونو بوسخکۍ ورسره وایي هغې ترېنه راښکله او په یو جق باندې به ټول روحونه ترېنه راکوز کړه. ته یې ویې چې ځه، او ورته یې ویې چې ګورزورور سره به نه چېړئ، دا څه کې شا به که ځان رسوله کړه. وایي الله لاړ، الله ته یې ویې چې یا الله دا شانتې را سره وشو. وایي الله ورته چې زورورو سره مه چېړه کړه، زورورو سره داسې عجیبه خبرې په دې خدای باندې ویلم لکه ګناه ده، داسې عجیبه خبرې. نو وایي غب شو چې وایي بوسخکۍ ترې راښکله، وایي ټول په ځای راپاڅېدل لکه د خرو وایي زرغون شو. وایي ماشاءالله ماشاءالله، وګورئ ماشاءالله ماشاءالله. دا په دې ملک دا خبرې ده. او وایي دا د من ننکۍ ذمهوار دی، وایي دا د باد ذمهوار دی، من ننکۍ ذمهوار دی، من ننکۍ. توبه ننکۍ به من راخېږي په کوم ځای باندې چې هغې ذمهواري کړي. غریب څه نه خبر نه دی، هکه راپاڅه او راغی دنیا ته، دا ټول خلک به کوتره کړي چې دا څه کوي. او دا د بادو ذمهوار، دا باد په دې کې راوستی چاري چې اوس پرې ترې وباسي غله کړه، دا د بادو ذمهوار دی، دا د لور ذمهوار دی، دا د زوی ذمهوار دی، او دا چې دا د واده ذمهوار دی، دا د پریشانو لرې کولو ذمهوار دی. دا مختلفې ډګرې ولې ورکړي. دا غریبانان خبر هم دي، هغه غریبانان خبر زموږ حکومت دی څوک خبر نه بس وزیر اعلی شروع کړي وروستو خبرې شي. صحیح ده که الله دې راضي شي. نو دا هغه غریبانان خبر هم نه دي او ډګرې ولې ورکړي شوي. دا ډېر لوی ظلم دی، په دې چپه کېږي که چېرته خبر شو. نو ګوره واعبدوا الله، واعبدوا یو ګڼئ تاسو الله الله جل جلاله، ولا تشرکو به شیئا، ولا تشرکو تاسو مه ګرځوئ شریکان مه جوړوئ به د الله جل جلاله سره شیئا ذره بره. خیال کوئ ګورې په دې چېرته دوکه نه شئ. الحمدلله چې دا مونږ ته الله کریم دا ناسته را نصیب کړو، دا مسله راته زده کړه. دا د الله غټ احسان دی مونږ سره، ډېر غټ احسان یقینا. ګنې که دا علما نه وي دقه مونږ به دې خلکو ته سجدې کولې، قبرونو ته بزرګو سجدې کولې، په دا طرف باندې به روان وو. او اوسه پورې چې دی لکه د خلکو به دا کار کوو، تیل به وله دغه په نوم باندې منل، انډې به وله جمع کولې زنانو. وایي دا ما شیخجي بابا له جمع کړي، دا شیخ احمد بابا له مې جمع کړي دي. باقاعده چې کله به میخه بنده شول بس هغه ویل ته بوته به درې پیرې به تاو راتاو کړه، وایي دغه به چې کوله وشوه چې روانه شه ټیک ټاک میخه وبوته لکه صحیح شو. او دا انډې به جمع کولې، دا تیل، دا غوړیګان به وله کېغوستل، حلواګانې، چرګان، چرګې به په مخه کړې وې، چرګې کورنۍ مزېدارې چرګې به غټې او طرف کې به نیولې. څه کوې اوړې به 3 بجې وایي سره غرمه تک کړه غرمه کې به روانه وه. څوک ترورو څه کوې وایي دا شیخ احمد بابا راوړمه. هلته یو مګس بې حیا به ورته ناست. دا منجو چې تاسو وګورئ اکثر چېرته خامخا دې له قوالي شوي، یا خپه کار نه کوي، یا لاس کار نه کوي، یا په سترګو باندې سي نه لکه ورته یې ویل تا روغ کړي بیا به وروسته مونږ روغوئ. زمونږ دومره لکه عقل والي شوی دی، مونږ زو هغه ته کینو نغره باندې سوباړي وباړي مهم مالګې مو سوټو هغه مالګې چې پکې هلته چندخانو پکې امتیازي کړي دي، د غرله په نوم باندې به وړې شوي وي، چرمخکوم پکې امتیازي کړي. اکثر بیا برګې مرض لګي په دې خلکو باندې، ورته پته نه لګي چې دا ولې دا پکې چرمخکې امتیازي کړي دي، هغه مالګې وخوري هغې د بیا ته برګې مرض لاحق شي. دا ډېرې بلې دي په دې معاشره کې. اوس الله ډېر لوی رحم کړی، شکر دی. ټولو کې شعور راغلی، زنانو نارینو ټولو کې ماشاءالله. دا شي تقریبا اوس نشته دی الا ماشاءالله. حاجي صاحب اوس هم شته، خو په هر حال کېدای شي الله دې دغه ختم کړي.
ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا تاسو شریکان مو جوړوي به د الله جل جلاله سره شان زره برا وبالوالدين احسانا مور پلار سره نیکی کوي. الله خپل حق ذکر کوي. اوس د چا ذکر کوي؟ د مور پلار. مور پلار مجازي ارباب دي، ربونه دي، یعنی پلار مجازي رب دی او الله حقیقي رب دی. الله ځکه خپل حق د چا حق ذکر کوي؟ د مور پلار ذکر کوي. ستا پالنه زه کوم نو ستا پلار به ستا پالنه کوي. څنګه ستا زه رب یم حقیقي، ستا پلار ستا مجازي رب دی. خیال کوه ګوره د هغې احسان یاد نه کوې سره دغه کوه احسان کوه. دا د ښایسته مسله دلته ذکر کېږي وبالوالدین احسانا. مور پلار سره نیکي کوئ. والدین دا چا چې شته ورسره قدر نشته دی، دا چا چې نشته قدر شته خو هغه نشته دی. دواړه په امتحان کې دي. نه احسان قولي فعلي مالي. احسان مالي ورسره کوه، د 3 روپیا ورکوه، 10 روپیا ورکوه، سارې ځې ډیوټۍ له راشه بابا ته مو وایه مورجانې ته مو وایي لړم السلام علیکم. څومره ښکلي کار ماشاءالله. او خوشحاله شي او تا ته به دعا وکړي او ولا لږې پیسې هم ورکړه. احسان مالي شو، تا ته به دعا وکړي. ټوله ورځ به د خوشحالونه ډکوي. ورسره کښېنه، خبرې ورسره وکړه، ګپ. نه احسان مالي نه پیسې لږې لږې ورکوه، ښه لږې لږې. ته چې وله ورکړې که نه 100 روپۍ دې ورکړې، ماښام راشه ته 200 روپۍ پکار وي، 2000 درکړي. تا ورکړي 100 روپۍ. د دې نه لوی خلک شته؟ والله کلي غیبتي خلک. نه احسان مالي، احسان قولي ښایسته خبره ورته کوه، مزېداره نرمه دا ورته مه چې ته نه پوهېږې ته خو لیونې. و چې کله مور پلار د زوی د خفګان د وجې نه هغې ته خبرې ویل پرېښوستل، وایي دا د بچو د هلاکت شروع شو. کله کله مور او پلار وایي بچی مې خفه کېږي څه ورته نه یم، که خبره ورته کوم خفه کېږي. وایي که چېرته دا شی شروع شو د بچي د هلاکت شروع شو. ته په دې خوشحاله شه چې تا ته پلار خبرې کوي، تا ته مور خبرې کوي. او چې ته ورته نه کېږې او اوس به راته بیا خبرې کوي، نه مور او پلار بیا اوس ورته خبرې کوم خفه کېږي، راشي مې کوه ورته. وایي دا د هلاکت د بچي شروع شو. دا عظیمه سرمایه ده مور او پلار. دا چې دی که نه ټول ژوند د درهم برهم دی. وبالوالدین احسانا. نه احسان مالي ساري قولي او احسان فعلي چې راشه ولا لږ زور کوه په مری باندې نه، لاسونو باندې خپو باندې. صحیح ده که نه؟ موږ په مری زور کوو، تنګ یو تېنه. اوس راته بیا ټوخه ټوخه کوي، مور پلار مې خوا کې ناست ټوخه ټوخه به کوي. او اوس چې راغلم راته بیا به چې خوا کې مې کېده. یاد ساتو دا خبره، مور او پلار ګورې بچو ته غږ نه کوي. په بچو له لازمي پکار چې داسې مور پلار سره خامخا 10 منټه ماخوستنې کېږي نه هغې غږ نه کوي. دا دننه دوړېږي لکه مور او پلار، دننه خوږېږي، سوځي دننه لکه غږ نه کوي په خوله باندې. بچی مې خفه کېږي. هر بچي له پکار چې راځي پلار سره خامخا 10 منټه کېني، ګپ سره لګوي، پاڼه ورسره اړوي، هغه طبیعت پخوي، خوشحاله وي، تصور سوچ مې هم بدلېږي، تا ته به دعا کوي. او چې ته راشې په خپله کمره دننه شي او هغه دوی غوږ کې وایي ماشي ودو او چې کله ته یو 4 ورځې پکې تېرې کړې، وایي ورته اخره کې چې لاړم، وایي ته ورته چې نه په راتلو کې شوې باندې دې پتلو کې شو. نه چې بابا دې کال تېر شو، کال راغی، کال تېر شو، ته ورسره خواښې کې نه ناستې، دعا یې ته نوا نه غسته، خبرې ورسره ونه کړې، د 100 روپیا دې وله ور نه کړې، ځان دې ماشه جوړ کړی دی، او به تا ته دعا وکړي. د دعا غستل پکار دي، دعا کول پکار نه دي. صحیح ده که نه؟ الله یې زموږ نه راضي شي. دا د ښایسته مسلې خو ټیم نشته دی. وبالوالدین احسانا. مور پلار سره څه کوئ؟ نیکي کوئ. بس دی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا الله زموږ نه راضي شي. یا الله کړي ګناهونه معاف کړي. الله انده کې د ګناهونو وساتي. الله موږ سره مشران دي، کشران، نوجوانان دي، د ژوند په ملحال کې برکتونه واچي. دا کومې خبرې الله درس قرآن کړو شي، الله زموږ ټولو ژوند کې راولي. ټولو حال باندې الله رحم وکرم وکړي. څومره مسافر دي بهر الله دا ټول ناصر مددګار شي او د هغې حفاظت وکړي. الله د حرمین کریمه حفاظت وکړي. مساجد و مراکز الله حفاظت وکړي. طارق امیر صاحب یو ملګري بیمار دعا ورته کړه چې الله کې بله صحت کامله شفایي کامله ورکړي. حاضرین څومره ناست دي کورونو کې بیمارۍ دي، ربه هغې له صحت کامله شفایي کامله ورکړي. څنوبر شکه کړي کور کې بیماري ده، بیمار دعا ورته کړه چې الله کې بله صحت کامله شفایي کامله ورکړي. څومره چې بیماران دي دنیا کې مسلمانان، الله خپل رحم وکرم وکړي. الله موږ د بیمارانو وساتي، د لا علاج بیمارانو، او الله موږ د هغه بیمارانو وساتي چې د کوم علاج شته دی. الله دعا ده الله موږ وساتي، زموږ راضي شي. دا ټوله خیره خاتمه د ایمان. صلی الله تعالی